او کابل یونیورسيټي کې ما تقریبا 15 کال ټیچینګ کړی دی رباب. بس هلته تاسو ته پته چې وضعیت ډېر خراب شوی دی او ژوند موږ لپاره ډېر زیات مشکل شوی دی. ځکه خو افغانستان کې تاسو ته پته چې امارات راغلی دی، هر څه بند شوي دي. بس دې وجه موږ به دې پرابلمونه باندې دلته راغلو. بس اوس فلحال پېښور کې دلته موږ بس اکاډمیک پروګرام کړی دی او وضعیت د فنکارانو چې افغانستان زیاتره چې راغلی دی هلته هم او دلته هم وضعیت ډېر خراب دی. خو زمونږ کیسټ دا موزیک دی او زه رباب ټیچینګ کوم او دلته ما اکاډمیک پروګرام کړی دی. خو د هلکانو شوق زیات دی. شوق ډېر کسان راځي یو میاشت چې تېروي دوباره واپس ځي. ډېر کسان وایي چې زمونږ اقتصادي مسله صحیح نه وي او موږ پخپله تنخواګان نه لرو که نه، او ډېر کسان دا مسله دي او یانګ هلکان هم راځي او ډېر زیات چې ضرور دی هغه شوق دی. یو شاګرد باید شوق ډېر زیات وي او شوق نه بعد بیا شاګرد باید پریکټس وکړي، ریاضت وکړي، هغه شهري وکړي انشاءالله 6 میاشت کې یو کال کې. او څومره چې شوق زیات وي څومره چې محنت وکړي همدونه زر رسېږي. دلته خو مونږ فیس 8000 هم ورکوي، 10 هم ورکوي. هغه کسان چې سټوډنټ دی، مطلب هغه کسان چې کالج ته راځي بیا هغې کله 6 ورکوي کله 5، هغه نه مونږ بیا کم اخلو. جرمني کې هلته هم یې وخت تېر کړی دی. هلته هم زما ایسن کې زما اکاډمي و او ایټلي کې مې زما شاګردان هم شته. هلته مې زما پروفارمنس شوي دي، هلته زما کنسرټونه شوي دي، فرانس کې شوي دي، پاریس کې، هانس کې. هغې د سکول هلته د موزیک سکول و، هلته هم مونږ کنسرټونه کړي دي.